بسم الله الرحمن الرحیم. صفدر حسین د افریدی هب اف لرننګ یوټیوب چینل نه د جاوا پروګرامینګ د نیکسټ ویډیو سره حاضر دی. په لاست چې څومره ویډیوز د مونږ شوي دي په ټولو کې مونږ د جاوا پروګرامینګ کړی وو په نوټ پیډ پلس پلس کې هم کړی وو. نوټ پیډ پلس پلس د مونږ سره داسې چې یو بیسک انټرفیس دی، یعنی آی ډي ورته نشي ویلی، یو ټیکسټ ایډیټر دی چې د هغې په تھرو باندې مونږ آلموسټ د هر لینګویج پروګرام هم کولی شو. خو چونکې په هغې کې ډېرې مسلې دي، ایرر فایند آوټ کول، دارنګې چې رن کوي نو کمانډ پرومپټ له به کمانډ پرومپټ نه په کوډینګ باندې پروګرام رن کوي. صحیح نو ډېرې اوږدې کیسې دي پکې. نو مونږ سویچ کیږو نن اکلیپس لا. اکلیپس دا د مونږ سره یو انټرفیس دی، یو آی ډي دی، انټیګریټډ ډیولپمنټ انوایرمنټ دی چې دې په تھرو باندې مونږ د جاوا پروګرامینګ کولی شو ایزیلی. یعنی ایرر فایند آوټ کېدل او انټلیسنس د ډېر زیات های دی. انټلیسنس مطلب چې یو لفظ ته ولیکې د جاوا چې څومره هم ډکشنري دو هغه ټوله راوچات کړي نو ټوله آپشنز درکوي. نو په اسانۍ سره په دې کې د پروګرامینګ کولی شي فرام بیسک ټو ایډوانس پروفیشنل لیول باندې هم کولی شي. نن موږ په دا ویډیو کې د اکلیپس ډاونلوډینګ طریقه زده کوو او دارنګې د هغې چې کوم انیشل کنفیګریشن دی هغه طریقه زده کوو. یو وړوکی پروګرام هیلو ورډ یا هر شی چې وي هغه به موږ ولیکو. صحیح ده. نو اکلیپس چې کله هم تاسو ډاونلوډ کوو ګوګل له به لاړ شو، ګوګل کې جست اکلیپس ولیکه. اکلیپس چې څنګه ولیکې ته به فرست چې کوم لینک میلاو شي www.eclipse.org. صحیح ده. دا چې کله ته کولو کې رائټ کلیک اوپن یې کې. صحیح ده. ما سره نیټ سلو دی نو ما ټول ټیبس د اول نه کولو کړي چې څنګه رائټ کلیک اوپن کې تاسو به داسې انټرفیس روشي. صحیح ده. چې داسې انټرفیس روشي په دا کې به ډاونلوډ باندې کلیک کې. چې ډاونلوډ باندې څنګه کلیک کې تاسو به داسې انټرفیس یو روشي. سوري داسې به نه وي، دې نه مخکې به یو انټرفیس روشي چې هغه دلته اوس نیټ لکور وکړلو نو زه به تاسو له هم خایم. خو چې یو بل انټرفیس دلته روشي په هغې کې به تاسو سره آپشن وي چې اکلیپس ډاونلوډ کا او لاندې به ورسره وي چې مطلب موږ له پیکیجز وښایه. نو چې پیکیجز څنګه په هغه باندې ته کلیک کې تاسو به داسې آپشنز روشي. په دا کې ګورئ موږ سره مختلف آی ډي دي. دا سایز دی 334 MB اکلیپس آی ډي فار انټرپرایز جاوا ډیولپر. صحیح ده. اکلیپس آی ډي فار جاوا ډیولپر دا 184 MB دی، لږ سپک دی. نو چې کوم تاسو ډاونلوډ کوو ګوره د انټرپرایز دا بیخي ایډوانس لیول باندې دی. نو ما دا ډاونلوډ کړی دی الریډي او تاسو که دا ډاونلوډ کړو دی کې ګوره اسینشل ټولز دي، مطلب بیسک لیول باندې دی. صحیح ده. نو تاسو خوښوو که دا ډاونلوډ کوو که لاندې ډاونلوډ کوو. صحیح ده. نو ما څه وکړل د سایټ مې لږ ریفریش کړو، نیټ کور کوي نه، نو دې وجې ما اول نه دا سره ایښي وو. صحیح ده. که ته اکلیپس آی ډي فار انټرپرایز جاوا ډیولپر یا د هر یو هم ډاونلوډ کوي دلته تاسو درې آپشنز دي. یعنی وینډوز 64 بیټ باندې ډاونلوډ شي، میک کولا میکنټوش باندې ډاونلوډ شي، که لینکس ته باندې ډاونلوډ کوي دا دې ډاونلوډ شي. چې کوم ته کوي نو موږ وینډوز یو نو ته به دا ډاونلوډ کوي. صحیح ده. ښه چې کله ګورئ نه وختي هغې ما سره کولو شوې ډاونلوډ نه بعد ما تاسو له چې وویل چې ګوره دې کې موږ سره ډاونلوډ پیکیجز دي. په دا چې اصل کې څنګه کلیک کړم زه ګوره ما سره هماغه پیج راغلو. وینئ نو ما اول نه دلته تاسو له یې ښیي وو. صحیح ده که نه. ښه زه اوس څه کوم چې کله تاسو دا ډاونلوډ کړئ تاسو سره په ډاونلوډز کې یو زپ فایل روشي، RR فایل به روشي لکه دا. صحیح ده. نو ګوره دا به RR فایل دی. دا به موږ بیا څه وکړو رایټ کلیک ایکسټریکټ پې کې ایکسټریکټ ټو اکلیپس -G مارس 2 وین 32 او 186 64 دا. صحیح ده. دا چې کله ته ایکسټریکټ نو داسې تاسو سره به یو فایل جوړ شي فولډر. صحیح ده. ګوره دې سایز وګوره موږ سره دوره دی 275 MB دی. نو دا چې کله ایکسټریکټ کې تاسو سره ګوره زیات شي 309 MB لا ورسېدو. ما دا ډبل کلیک کړو چې دا ډبل کلیک کې دی کې نه تاسو سره اکلیپس فولډر پروت دی. زه به څه وکړم دا به کنټرول X یا رائټ کلیک او کټ پې کې. صحیح ده. چې کټ یې کې نو د تو خواخه که دا ته په مای کمپیوټر کې په C ډرایو کې سټور کوي، که په D کې سیو کوي، که په E کې سیو کوي. مطلب که په C کې د سیو کړو وینډوز راغله او ته وینډوز انسټال کړه نو ټول پروګرامینګ هر څه به دي سي. نو ریکمنډ کوو موږ دا چې کله هم تاسو دا سیو کوو نو دا D یا E کې تاسو سیو کړو. نو زه راغلم ما E لا په E کې ما سیو کړلو. دلته رائټ کلیک مې کړو، پیسټ مې کړو. چې پیسټ مې کړو ګوره ما سره اکلیپس چې کوم فایل دی فولډر دی هغه به دلته اوس راشي. لږ غوندې کې ټایم اخلي. نو ما فلحال دا هم کلوز کړلو. په ډیسکټاپ باندې ما سره چې کوم دا فایل دی دا زپ دا ما ډیلیټ کړو ځکه چې ما الریډي ایکسټریکټ کړو نو ما سره فضول ځای دا نیسي. دا ما ختم کړلو. دارنګې دغه ځینه ما ګوره په کټ باندې هغه یوړلو نو ما سره به چېرته لوډ شي په E کې دلته به اینه د اکلیپس راغلو. خو فلحال یا کوپینګ شروع دی نو زه فلحال څه چیړ چاړ نه کوم. د دې سره چې کله دا کوپینګ پوره شي نو بیا به موږ خپل کور شروع کړو هغې. صحیح ده. ښه نو موږ سره اکلیپس انتهایی امپورټنټ او یو ښه بالکل لایټ غونته کې سافټویر دی، لایټ آی ډي دی. نور هم آی ډي شته دی د جاوا د پوره لکه نیټ بین دی،
نت بین هم ډېر زیات خلک استعمالوي خو هلک لوډډ دی نو زه اکلیپس استعمالوم. داسې یو څو نور هم دي چې ما نه نامې یې شوې خو بهرحال زه څه کوم اکلیپس له راغلم. ګوره د اکلیپس مو د ای فرست چې کوم دی کیپیټل کړو چې لږ ښه لګي او انټر مې کړلو. نو ګوره که زه دا ډبل کلیک کوم او لاندې لاړ شم دې کې ننه مو سره ګوره اکلیپس چې کوم د اپلیکیشن دی دا پروت دی یعنې ایگزیکیوټیبل فایل دی ټایپ یې سره اپلیکیشن. زه څه کوم دا زه د اول نه ځوان له رایټ کلیک او سینډ ټو ډیسکټاپ کوم چې ډیسکټاپ له دې مو سره د دې شارټکټ لوډ شي دا یې راغلو. صحیح ده. نو ما څه وکړل دا شارټکټ د دې نه ختم کړلو او دلته یې مو سره راغلو ما دا فولډر کلوز کړلو. اوس بیا زه څه وکړم زه بیا دا ډبل کلیک کوم د مو سره لږ غوندې کې ټایپ مې دا وخوري ځکه چې دا په خپله باندې کنفیګریشن کوي د څه شي مطابق د جاوا چې کوم مونږ جی ډي کې انسټال کړی د هغې مطابق چې ډبل کلیک کې په وینډوز 10 کې خو مولا دا میسج میلو شو تاسو 8.1 کې چک کو که راغلو نو یس نو بي وي یس پې کو زه دلته څه کوم ما رن کړلو چې رن مې کړلو لږ غوندې کې ټایم اخلي دا انیشل کنفیګریشن کې نو ویټ پې ورته وکړو. صحیح ده. دا کنفیګریشن د ته شي کوي که سوچم وي مونږ جی ډي کې انسټال کړی و په شروع کې نو جی ډي کې چې کوم انوایرمنټ ویریبل سیټ اپ هر څه مونږ کړي نو دا د هغې سره خپل ځان ایډجسټ کوي. ټیک تو که نه نو موږ سره فرست ټایم انټرفیس اوس د اکلیپس روڅي لږ سات کې چې کله دا وینډوز دې نه بعد کومه وینډو ورسي په هغې کې به مونږ ورک سپیس سیټ اپ کوو. ورک سپیس مطلب چې ته چېرته ډیټا سیو کوي خپله یعنې کوم ورک سپیس ځان له جوړوي چې په هغې کې تو ټول پروګرامز او سورس فایلز او چې کوم کلاس فایلز دي بایټ کوډ چې ورته وي هغه سټور کېږي. صحیح ده. مو څه وکړل د ډیسکټاپ باندې نه فایل د مو سره امټي اوس پروت دی ځکه چې په کټ باندې مو ته اکلیپس یو نو زه به دا هم ډیلیټ کړم ختم مې کړو. صحیح. نو مونږ به انشاءالله چې د جاوا کوم پروګرامینګ دی بیخي تیزی سره به اوس مونږ د اکلیپس په ترو باندې بوځو ځکه چې اکلیپس د مونږ سره یو آی ډي دی او دا مونږ له تیزی سره کار راکوي. نوټ پیډ پلس پس کې به چې مونږ کولو نو هغې کې به مونږ لوړلو کمانډ پرومپټ لا او بیا به هم رن کړلو سیو به هم کړلو. نو اکلیپس کې دا یې چې کوم لاین ته لیکي اټومیټیکلی په دې کې بیکګراؤنډ کې تو سره انټرپریټر روان وي او کمپایلر روان وي تو فایل سیو کېږي هم او کمپایل کېږي هم. ټیک ده. نو مونږ یې ډایرکټ بیا رن کوو. صحیح. لږ غوندې کې ویټ وکړو. آی تھنک چې مو په لیول باندې به 30 سیکنډز واخلي او نیکسټ انټرفیس به مونږ سره کولو شي. صحیح ده. نو ویډیو امره پاس کوم ځکه نه چې که پاسې کوم دوباره به بیا رسم نو بیا به تاسو ویل چې که دغه د خپلې اندې پکې څه وکړل نو دې وجې زه ویډیو نه پاس کوم. ټیک. زه د ته موسین انټرفیس راغلو څه چې سلیکټ ورک سپیس یعنی ورک سپیس سلیکټ کا سټور کا چیته مطلب سیو کوي اول نه دو لوکیشن رخصته په سی کې په یوزرز کې اس ای پی سی یوزر دی په دې کې نه ورک سپیس په جوړیږي دوی نو اس ای پی سی یوزر دی مو دا دی کدل ته وګوره مو سده کې ورک سپیس نشته که تاسو یو چې دا دی نو دا ورک سپیس ګوره بل شای دی دا د مو سره د مایکروسافټ افیس یو ټول دی چې هغه کې ورک سپیس کوم مونږ جوړ کړی وي هغه دی. صحیح ده. نو فلحال د دې تاسو ټینشن ما خلو ګوره چې زه څنګه دا اوکې کم بلکې یوز دس ایز ډیفالت اینڈ ډو ناٹ آسک اگین مطلب که دا چک زه ولګوم دوباره به مونږ ورک سپیس پښتنه نه کوي که تاسو بل ځای کې سټور کوو نو براوز باندې الته مای کمپیوټر کې هر چېرته تلای شو. صحیح ده. فلحال زه هیڅ چېرته هم نه ځم زه یم چې همدلته د سټور شي ګوره چې زه څنګه اوکې وم دلته به مو بل ورک سپیس راشي. صحیح ده. په دا یوزر کې اس ای پی سی یوزر کې اوکې مې کړلو چې اوکې مې کړلو ګوره دلته مو سره دا ورک سپیس راغلو. صحیح ده. نو دې مونږ سره مطلب په دغه ورک سپیس کې مونږ سره بیا ټول پروګرامز او هر څه پروته وي. اوس یې ګوره انیشل چې څومره فایلز وي دا ټول موږ په دغه ورک سپیس کې پروته وي نو زه ریکمنډ کوم دا چې تاسو دا هم خیر په هغه کې هم سټور کولی شو په ډي یا په ای کې خدای موږ سره ګوره فرست انټرفیس چې کوم د اکلیپس ته دا راغلو نو فلحال ویلکم سکرین یې دا کلوز کو د دغه ځینه چې دا کلوز کې تاسو دا انټرفیس کولو شو. صحیح ده. دا به مونږ ان شاء الله ډیپلی ډسکس کوو چې دا څه شی دی او دا څنګه کنفیګر کیږي. خو فلحال زه څه کوم یو فرست پروګرام لیکم دا د موږ سره پروجیکټ ایکسپلورر دی چې څومره پروجیکټ یې مونږ جوړوو په دغه سایټ کې موږ سره دا یې موږ سره ورکینګ ایریا دو. صحیح ده. او لاندې موږ سره چې کوم ایگزیکیوشن دی او آوټلاینز او نور شیونه یې موږ سره دلته رسي. صحیح ده. مو څه وکړل ګوره دغه ځینه دا ډریګ اینډ ډراپ کولی شي ځوان له ورکینګ ایریا غټولی وړوکی کولی شي. صحیح ده. او دارنګې دې به ترو باندې لاندې کولی هم شي. زه فلحال یو فرست پروجیکټ کولوم نو پروجیکټ څنګه به کولوم ګوره دا وړوکی ټینی آیکن دی دلته چې کلیک کې تاسو به شیر راشي ګوره دلته جی پی ای پروجیکټ دا پروجیکټ پروجیکټ دا زه څه کوم فلحال پروجیکټ باندې مو کلیک کړو په پروجیکټ کې دلته ګوره تاسو ډیر آپشنز دي. صحیح ده. دغه ځینې هم کولی شي کنه جاوا پروجیکټ دلته هم شته یا دلته راشه جاوا په دې کې جاوا پروجیکټ چې کوم د تو خو دغه ځینې کا کولوي کوي دغه ځینې مو نیکسټ کړو
چې نیکسټ کلو پروجیکټ نیم دی نه غواړي نو ښه خبره چې د پروجیکټ نومه کې ته سپیس ورنه کې لیټ سپوز مو ورته څه ولیکل ټیسټ که دوه لفظونه وای نو ټیسټ ډیمو یې که DEM او صحیح ټیسټ ډیمو دا د مو پروجیکټ نومه شوه یا ټیسټ ډیمو پرېږده بس زه جست ټیسټ مو کړلو صحیح هر څه ورکولی شي مطلب د مو دا بیا یوز ان ایکسټنشن یعنی جی آر ای کوم یو استعمالوي نو دلته تو دا کړی زه یم چې یوز ډیفالټ جی آر ای ډیفالټ دا چې کوم تو انسټال کړی وي دا اتوماتیکلی سیستم مطابق هغه خپل راوچاته کی نو یوز ډیفالټ دا زه تاسو له ریکمند کوم چې دا استعمالو که تاسو د خپل خواخې کړه نو هغه که چېرته بیا بل سیستم له تاسو لوړل نو هغې مطابق به دا بیا پروګرامینګ کې مسله کوي یا کوډ موډ کې صحیح ده که نه نو دا څه وکړو ډیفالټ سلیکټ کو دا او بیا نیکسټ شي دا جست نیکسټ کو چې نیکسټ کې تاسو سره ګوره دلته دو باقاعده یو هغه وښایلو انټرفیس باندې کې چې ټیسټ کې به نه تاسو یو اس آر سی فایل وي یعنی سورس فایل وي چې په هغې کې به تاسو ټول کوډ سیو کیږي او لاندې دلته څه دی ډیفالټ آوټپوټ فولډر یعنی آوټپوټ چې کوم ډاټ کلاس فایلونه چې کله کمپایل شي هغه به په ټیسټ کې نه یو بن فایل وي په بن کې به سٹور کیږي صحیح ده که نه نو مو څه وکړل دا مو فینش کړلو چې فینش مې کړلو دا ریممبر مای ډیسیژن کې ټیک ولګاو نور په دې کې څه خبره نشته یی چې تو دا چې کوم پرسپیکټیو دی وادای تو چې this kind of project is associated with the Java perspective do you want to open this perspective now مطلب آیا ته غواړې چې دا کوم سلیکشن تو وکړلو په دا پرسپیکټیو کې یعنی دا انټرفیس کې دا تو خواخو چې اوپن دي شي زه به ته چې یس بالکل دی اوپن شي نو دا یې مو سره ګوره پرسپیکټیو کولو شوله او که تاسو اوس دلته چک کو نو مو سره ګوره دلته ټیسټ په نوم سره یو پروجیکټ کولو شو صحیح ده په دې کې ګوره اس آر سی یعنی سورس چې کوم فایل دی فولډر دی هغه مو سره الریډي سٹور دی چې کلم تاسو اوس د دینه بعد نیکسټ موږ څه سټپ دی موږ یو کلاس جوړ کو کلاس په څنګه جوړ کو چې لکه څنګه به نورمالي موږ نوټ پیډ کې کلاس جوړولو و به لیکل چې کلاس ټیسټ ډیمو یا چې هر څه مو د کلاس نو موږ به هغه ولیکل او پکې نه به کوډ وکړو نو دا رنګ دی کوم کیږي څنګه به کلاس جوړو ګوره دلته په سورس باندې کلیک کې او رائټ کلیک پکې نیو لا به راشي په نیو کې دلته ډیر آپشنز دي تاسو سره دا ټول مطلب چې کوم د مو سر بیلونګ کوي هغه به موږ ډسکس کوو لکه پیکیجز دي کلاس دي انټرفیسز دي دا ټول شي نه به موږ ډسکس کوو ان شاء الله ښه فلحال زه څه کوم کلاس کولم نو کلاس باندې مو کلیک کړو एक क्लास नومې پښتنه نه کوي ګوره سورس فولډر د په ټیسټ کې اس آر سی کې الریډي به پروت وي نو زه څه کوم د کلاس نومه نه پښتنه کوي نو زه ته سیم چې کلاس نومه ورکړه لیټ سپوز ډیمو صحیح ده ډیمو مطلب یو چیکینګ دی یا هلو ورلد کا صحیح شوله هلو ورلد مو کړو صحیح ده سپیس په پکې نه وي لکه څنګه مونږ ویلو چې سپیس په د جاوا د کلاس په نومو په منځ کې به سپیس نه وي که دوه لفظونه وي او بل فرست لیټر په د هر لفظ مونږ کیپټل لیکو دا مونږ رول فالو کړی دي او بل دا چې کلاس فلحال د پبلک کې د ټیک لګېدلی وي د پیکیج ابسټریکټ فاینل دا ټول به مونږ ډسکس کوو صحیح ده فلحال د نور شی نه ما چېړو او دلته لاندې یو آپشن دی which method steps would you like to create مطلب دو خپله یي چې کوم میتھډ تاسو سره کریټ کول غواړئ د کلاس سره نو ګوره که زه دلته ټیک ولګوم پبلک سټیټیک وایډ مین او سټرینګ آرګز که دلته مو ټیک ولګوم نو اټومیټیکلی به موله دا پبلک سټیټیک وایډ مین هم په کلاس کې دننه واچوي صحیح ده په دا نومه به مو کلاس جوړ کړي ګوره مو فینش کړلو نو دلته که تاسو ګوره ریډیمیډ کوډ د مو سره راغلو څه شی لیکلي پبلک کلاس هلو مو کلاس نومه ده هلو ورلد صحیح شوله او بیا تاسو که چک کو پبلک سټیټیک وایډ مین دا یې موله راکړی سټرینګ آرګ صحیح ده او دا مو انټر کړلو ریډیمیډ مطلب د اټو جنریټډ کوډ یې ورکړی دا کوډ که تاسو ختموو نو ګوره دا یې دغه ځای نه ختمولی شو دلته کلیک کا چې دلته کلیک کې ریموو ټیک دا به ختم شي صحیح ده دا اټو جنریټډ کوډ دی دا ډبل کلیک کا ګوره مو سره کوډ ختم شو اوس چونکې دا ټیکس د مو سره ډېر زیات وړوکی دی نو زه یم چې دا ټیکس لږ غوندې کې غاټ شي نو یې غټېدو لپاره زه څه کوم وینډو له راغلم په وینډو کې تاسو سره آپشن دي پریفرنسز صحیح شوله په دا باندې په کلیک کې په دې کې دننه تاسو سره ګوره جنرال دی په جنرال باندې چې کلیک کې په دې کې نه اپیرینس دی اپیرینس باندې چې څنګه کلیک کې زه لږ دا غټوم په دې کې کلر اینڈ فونټ دی په دا چې څنګه کلیک کې دلته تاسو ډېر آپشنز کولو شو کلر اینڈ فونټس په دې کې پلانای چې کوم بیسیک دی په دا به کلیک کې په بیسیک باندې چې څنګه کلیک کې دلته به لاندې راشي لاندې چې راشي ټیکسټ فونټ باندې به کلیک کې چې ټیکسټ فونټ باندې څنګه کلیک کې دلته ګوره تاسو سره ایډیټ آپشن دی په ایډیټ باندې چې مو څنګه کلیک کړو ګوره دلته مو ټیکسټ ګوره زه به سایز اوس غاټ کوم نو موږ سره دلته سایز غاټ شي ګوره مو سره شي سایز 10 دی زه ته سیم چې 16 کا 16 چې کوم اوکے کا او دغه ځینې اپلای کا صحیح شو چې اپلای مې کړو ګوره مو سره ټیکسټ غاټ شو او دا مو اوکے کړلو دا فرست ټایم چې کوم سیټ اپ ته هغه مو وکړلو فلحال مو دغه ځینې ګوره دا مینیمایز کولای شي
شي دا مې مینیمایز کړل، دا نور شیونه مې مینیمایز کړل، دا مې مینیمایز کړل. ټیک ته دا مې مینیمایز کړو. هر څه مو مینیمایز کړل، د مو سره غاټ انټرفیس کولو شو. صحیح دو. اوس دې کې زه څه کوم، یو آوټپوټ سټیټمنټ لیکم. آوټپوټ سټیټمنټ موږ سره شی سیستم ګوره چې زه څنګه ډاټ ولیکم نو ګوره دا دته انټلیسنس. صحیح شول، د اکلیپس انټلیسنس دی. آی چې په سیستم کې دنه دا د شینا آپشنز د توس راشتا کوم کوله ول غواړم نو زه ته سیم چې آوټ ګوره نه آوټ لون د دلته مو سره الریډي موجودم دی. آوټ خپل روچات کړو چې شی وسلی کړي پرنٹ سټریم دی دا، یعنی په سیستم کې نه یو پرنټینګ دی پورا آوټپوټ سټریم دی. دلته ګوره انسټرکشنز هم لیکلي system.out.println یعنی یو ډیټا بیا موږ پرنٹ کوو. دلته نور هم لیکلي د سټانډرډ آوټپوټ stream. This stream is already open and ready to accept output data. صحیح دو. یعنی ټول انسټرکشنز تاسو لای ورکړي ډیر پاسونه سره په دې کې کور کیږي. نو موږ ګوره آوټ ولیکلو او ډاټ سیستم ډاټ آوټ دا فل هڅو کدا اګنور کدا آپشنز ورکړي نو ایشو اوکے کا سیستم ډاټ آوټ او ډاټ پرنٹ ln او parenthesis start چې څنګه مو ولو کلوزینګ دوه خپل واچولو سیمی کولن مو واچولو. ټیک ته نو ګوره د موسره دغه روچات کړل. لیټ سپوز د پرنٹ کې د مونږ آی ير دی. ګوره چې آی ير دی زه څنګه لوړلم د موسره ګوره ریډ لاین کړلو. ریډ لاین ویل کړلو. this is actually the concept of interpreter. انټرپریټر څه کوي، لاین بای لاین د مونږ سچي کنورژن کوي. نو کچېره یو داسې لفظ دغه مخې لا روشي چې هغه د جاوا په ډکشنری کې نه وي نو دا ټوله مارک کی چې دا زه نه پیژنم. صحیح نو ګوره دلته چې this method لون دی وسلی کړي this method println is undefined. صحیح یعنی نه پیژنې نو زه به څه وکم پرنٹ په ولیکم آی بي ولیکم نو ګوره اوس یو پیژندلو ټیک شولو. صحیح دو. دارنګ یو شارټ کټ میتھډ زه تاسو له خایم آیا موږ د سیستم ډاټ آوټ ډاټ پرنټلن په شارټ طریقه نشو لیکلی ویل نه بالکل لیکلی شو. څه شی وکا اس کیپیټل ولیکا او واي اس ولیکا او آوټ ولیکا. صحیح شولا. کنټرول او سپیس کی پریس کا چې څنګه پریس کې اتوماتیکلی به دا ټول سیستم ډاټ آوټ ډاټ پرنټلن ولیکي. صحیح شولا. ډبل کوټس ولیکا ډبل کوټس کې ولیکا ویلکم ټو جاوا with Afridi hub of learning. صحیح شولا. دا میسج مو ولیکلو. اوس پروګرام کمپایل کول دی ورن کول دی. صحیح نو آلموست دا چې څنګه کوډ ولیکل شي دا تاسو سره کمپایل کوي. صحیح نو خو بهر حال چې پروګرام ته کلام رن کوي د دغه زنایم کولای شي دغه زنایم کولای شي. ګوره رن او کته چې نزی خپل کمپایل کوم نو دلته ګوره رن کنفیګریشن کیم کولای شي خو لنتیزم نه کنفیوز کوم. فی الحال څوک جست په دا بٹن باندې کلیک کړه چې پروګرام کې ایرر نوي دا به تولا رن کی. صحیح ته یی چې سلیکټ سورس ټو سیو نو ګوره دا سورس د مونږ الریډي hello world.java دی کنه یس او اوکے کا چې اوکے کې کا ایرر پکې وای ایرر به درکوي خو چون کې ایرر نو دلته وګوره کنسول باندې آوټپوټ مونږ لا سره وکړو ویلکم ټو جاوا with Afridi hub of learning. صحیح نو دا مو سره رن کړلو. نو ګوره اوس کزه یو بل سیستم ډاټ آوټ ډاټ پرنٹ لیکم نو ګوره اس واي اس می ولیکلو او یو ټی می ولیکلو کنټرول سپیس می پریس کړلو مو سره بل کولو شو چې بل کولو شو په دې کې مو ولیکلو چې بای ټیک شو. دا مو سیو کړل. نو ګوره پرنټلن مطلب څه دی چې لاین د نیو شي او دا د ډسپلی شي بیا د لاین نیو شي. دې مطلب څه دا د ډسپلی شي بیا د لاین نیو شي. ګوره مو رن کړلو دغه زینا چې رن میکړو ګوره بای په نیکسټ لاین کې ډسپلی شو. لیټ سپوز د فرست چې کوم پرنٹ ln میتھډ نه مو ln ای سي کړلو نو دې مطلب څه دا د جست ډسپلی شي چې ډسپلی شي کمپایلر به مال ته پوت شي چې مال ته پوت شي جین بعد به ډایرکټ د بای موږ ډسپلی شي. صحیح دو. او بای نه بعد کزه نور څه لیکم نو غاوی په نیکسټ لاین ارسي ځکه چې دې مطلب څه چې ډسپلی کا دا چې هر څم دی خو بیا لاین نیو کا. صحیح دو. ګوره مو دا رن کړل نو بای به سره په سیم لاین کې روشي. ټیک تو اوکے کا ویلکم ټو جاوا with Afridi hub of learning او سره په لاست کې بای لیکلی. ټیک تو نو آی تھنک دیٹس انف فور ټوډے. مو جست انټروډکشن درکولو تاسو ته د ایکلیپس ان شاء الله دینه بعد د جاوا پروګرامینګ تاسو له خوان دیر کی ځکه چې مونږ ایکلیپس سٹارټ کړلو نو یو روند دوستان د سره خبر کو چې د جاوا پروګرامینګ چې کوم د انټرسټډ شو. صحیح دو. او چینل سبسکرائب کو ویڈیو کا خواہ بھی لائک ضرور کو د یور دوسرے شیئر کو او انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو سره بیا مونږ جاوا چې کوم ټاپک سیدا به مخ کې بوزو. صحیح دو. په الله سپورم. الله حافظ.